نبی علیہ السلام وی چې د قیامت په ورځ باندې با هغه سړی چې ځان له اس ساتلې ده د دې لپاره چې jihad مقرر شي نو زه بس کومه په دې باندې jihad کومه د jihad د لپاره ساتلې ده او هغه له خوراک ورکي او باغې باندې خرچه کوي چې څنګه د jihad اعلان وشي کشپه یو کورازي زما او اسه ټریننګ کړی دی ځان برابر کړی دی نو دیغه چې د اصله خوراک ورکې نو د شپې هم ورکې د ورځې هم ورکې د امام بخاری دلته یو روایت ذکر کړی دی چې دغه اس چې دې سړی د jihad د پار ساتلې دی نو چې دا سړی کله وفات شي او د قیامت په ورځ باندې وزن کیږي د نیکو د حسنات وزن کیږي نو نور هیڅ چیز ګندګي دا پاغي کې نشمارل کیږي الا مگر دغه اس خشنو او دغه اس چې کم د سسو خشنو وغیرہ دا کړی دي د قیامت په ورځ باندې وا د پتل د حسناتو کې دغه سړی په تله کې بداس کیږي دغه خشنو چولې کیږي دا په نیکو کې شمارل کیږي او دغه تله او بدرانیږي نو هغه وی چې مراد د دې نه ده چې سړی د شپې هم صدقه کوي او د ورځې هم صدقه کوي نو دغه ځان له یو داسې سیستم روان کړی چې د آس خو دې نه چې صرف د ورځې له ساتلې د ورځې صدقه کوي په دې آس خو دې هم د شپې صدقه کوي هم د ورځې صدقه کوي نو چې دا سړی کله وفات شو د قیامت په ورځ باندې طول کیږي د میزان نو د دې آس دا خشنه و غیره چې دي دا به د حسناتو په طول کې اچولې کیږي د نیکو په طول کې به اچولې کیږي نور یو سیس ګندګي چې نو دا بنشمار لیکي الا مگر صرف د دې اسنا بشمار لیکي